بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم سکول چوغا کې دی وخت مونږ ولاړ یو او دا مونږ سره پروفیسر محبوب الحق صاحب دی جی او دا سټوډنټ 6 کلاس جبریل شاه د 6 کلاس ماشوم دی ماشاءالله وړو کې خزالک ته خو ذهن چې دی انا هغه ډیر زیات کولاو دی وسیع دی او تخلیقي یا تکنیکی ذهن دی ماشاءالله. په دې عمر کې ډیر خپل خپل نایاب چیزونه جوړای دا یو چیز تیار کړی دی جبریل. دا څه تیار کړی دی؟ سر دا روبوټ دی. ها پلیز اوپن دس. دا اوس ګوره او دا تر وباسه کنه بار تر وباسه دی خو د خیر مونږ تاسو ته چلو مو خو دا د سسنه جوړ کړی دی ولا ته دا وایا سر دا یو پاور بانک دی موبایل او بټن دی پکې سر دا کوم موټر دی د وایبریشن کی او نور سر دا ډیکوریشن لپاره دی سر بټن او دا دی وایبریشن څنګه کوي دا سیستم دی پکې څنګه کړی دی؟ دا موټر ته دا نټ دا یو وزن چې دا زیات دی سر دا یو کم دی دا وایبریشن ایرریګولري کوي سر دی وایبریشن جوړي. څومره ټایم کې جوړ کړی دی دا؟ سر دی باندې تقریبا هفته لګېدلې ټول شي نه. او دا آیډیا دی د کوم ځای نه اخیستې ده؟ سر دا موبایل کې اکثر ویډیوګان راځي ریموټان سر هغې نه هغه ګوري ښه. او کور کې چا لیدلی دی فیملی ستا پلار یا بل چا لیدلی چا لکه سپورټ کړی دا ته سټارټ کا چې وی ګورو کنه دا اوس ګوره ښه بټن یې پکې هم لګولی دی هلکه چې اکسیډنټ ونه کي او بس ګډ. محبوب صاحب جی څه به ول غواړه یاره؟ ماشاءالله دا خو واقعي ډېر یو ناشنا شی دی ځکه چې د دین دا پته لګي چې لکه د الله پاک څومره کم صلاحیت ورکړلی او لږ شان ده توجه ورکړلی شي. زما یقین دی چې انشاءالله د یو غړۍ هم جوړه کړې وه هغه بالکل الټه تاویده که نه نو ما ځان حیران شوم چې خدای پاک داسې ما دا ته څه شی کړلی دوی ما مشینري ټول الټه کړله د هغې نه ما هغه الټه غړۍ جوړه کړله یو یې هغه میزایل جوړ کړی دی یو یې میزایل جوړ کړی دی داسې نور هم نو ډېر الله پاک له ډېر یو تخلیقي ذهن ورکړلی نو الله پاک کامیاب کړي او چې لږ شان توجه دله پکار دی انشاءالله دی به او ماشوم دی لا اوس 6 کلاس ماشوم دی او د عمر کې دی الله پاک دومره صلاحیت ورکړلی نو لږ شانتې د والدینو طرف نه او د سکول د طرف نه توجه میلاو شي او د حوصله افزایي وشي نو انشاءالله دی به ډېر مخکې لاړ شي. زبردست. جبریل مستقبل کې څه خیال دی؟ سر یو بزنسمین جوړېدل غواړم. بزنسمین ښه کارونه خو ټول لکه دغه کوي انجینران والا کوي ښه ویل ډن ډېر زبردست. الله دې کامیاب کړه زموږ دعاګانې درسته دي. تھینک یو ډبې والا څومره ښکلی پیدا کړی دی.